بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين سورة القصص دي سورة القصص ځکه چې په دې صورت کې ګڼ واقعات ذکر کیږي په دې بنا دې صورت ته سورة القصص وي سورة القصص واقعات اخبار قصې په دې صورت کې ذکر کیږي دا صورت مکی صورت دی د نبی علیہ السلام د هجرت نه وړاندې نازل شوی دی په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا صورت اتیشتم دی نازل دو په لحاظ سره یو کم 50 دی په دې صورت کې 9 رکوع اتیا آیاتونه دي بعض علما فرمایي کله چې نبی علیہ السلام هجرت کول دغه ورځو کې دا صورت نازل شوی د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت ده د مخکې صورت په اخره کې د قران کریم صداقت بیان شو او د دې صورت په شروع کې د قران صداقت ذکر کی یا د مخکې سورۃ النمل په شروع کې د قران صداقت ذکر شو او د دې صورت په شروع کې هم د قران کریم صداقت ذکر کی یا د مخکې صورت په اخره کې قیامت ذکر شو د دې صورت په اخره کې به هم ذکر د قیامت کیږي په دې صورت کې د موسی علیہ السلام واقعات تفصیلا بیانېږي فرعون سره د موسی علیہ السلام خبرې کیږي بیا د صورت په اخره کې به د موسی علیہ السلام او د قارون واقعا بیان شي او د قارون انجام په اخره کې بیان شي او بیا به د صورت په اخره کې قیامت بیان شي صورت په اولنۍ رکوع کې د قران کریم صداقت الله پاک بیانوي چې دا قران دا ما نازل کړی دی دا ښکاره کتاب دی حق بیان کوونکی واضح کتاب دی بیا نبی علیہ السلام رسالت ذکر کیږي پیغمبر علیہ السلام ومن تابان دی د موسی علیہ السلام او د فرعون واقعا صحیح بیانو هغه قوم د پاره چې هغه ایمان لري د دې فرعون ظلمونه ذکر کیږي چې د بنی اسرائیل کې الکان علالو جن کې به پری خو دي او زمونږه خو خداوه چې دی ختم کو د دې فزې باندې دا بنی اسرائیل قائم کو بیا دی فرعون ته موږ په دنیا کې طاقت ورکړو دا د سره یو وزیر حامان د دې ډېر جماعتونو ډېر لښکرې بیا د موسی علیہ السلام د پیدایش واقعات تاسو ته مخکې ذکر شوی ده موسی علیہ السلام چې کله پیدا شو الله پاک فرمایي موږ ته مور تازله کې القاء وکړه چې دا بچی دی په صندوق کې واچوا او په دریاب کې خوشی کړ خپکیګه ما مونږ تعالی دی واپس درکو او مغه شاد او شو لا فرعون چت کو د فرعون بیبي حضرت آسیہ رضی الله عنها نیک زنانه وا هغه وی فرعون دی بمړکو دی بیبي وته نه مړکو یې نه زمونږ بچی نشته دا به زمونږ بچی شي هم ته فایده راکړي کتابونه لیکي چې په زنانو کې او خيار زنانو کې او زنانه حضرت آسیہ رضی الله عنها ده موسی علیہ السلام التبیا د چاپې نه خور الله پاک را واپس کړي خپل مور ته د سره خپل خور مریم روانه و زنانه فرعون ناجمه کې دی ماشوم بچی ته پی ورکې دی یوې زنانه په امنا خستل دی ماشوم وته وی چې ته زنانه د چا کرزینه کې دی چې دا غي پیوالي راوست
چې هغې په یو تواچو نو دی خو خپله مور ورپې یې واخیستو فرعون ول اجرت هم مقرر کړ خپل بچي هم ورته میلو شو نو الله پاک فرمایي طاسیم میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب المبین د آیاتونه د کتاب واضح دي نتلو موږ لولو علیک پتا باندې من نبأ موسی د قصې د موسی علیه السلام او فرعون د فرعون بالحق په حق باندې لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې ایمان نوړي ان فرعون علا فی الارض بشک فرعون سرکشی کړي پس مکه کې وجعل اعلی شیعا او ګرځول ال د دې ډلې یستضعف طائفه منهم چې کمزوري ګڼلا یو ډله د دوی نه یذبح ابنان چې ذبح کول به د دې ځامن و استحیی نساء او ژوندې به پر خو دي لوريان نو کان من المفسدين یقینا دیو د فسادیانو نه ونريد من اراده لرلا نمن على الذين استضعفوا في الارض من يحسانكم پدې کمزور خلق باندې چې بني اسرائيل ونجعل ائمه من يورث مشران ونجعل الوارثين من وګرځي دي وارثان د بادشاہي او د ملک د فرعون ونمكن لهم في الارض ومن دي قدرت ورکو پزمکا د مصر یا د شام کې ونوريا فرعون او هامان او من اخایو فرعون و حامان تو جنودهم و دید لشکرتا منهم ما کانو یحضرون باجا غصر چی دوی داغینا یریگی یرتنا کبی ووحینا الى ام موسیٰ همونگی القاء اکرام مورد موسیٰ علیہ السلام تا الہام و القام و توکرام موسی علیہ السلام د مور نوم یوحنا بنت لاوا بنت یعقوب یوحنا بنت لاوا بن یعقوب یعقوب علیہ السلام وسیو موسی علیہ السلام دا وخت کی تفسیر جلالین لیکي چې په صندوق کې پروت نو د خپل مټې ګو تر اغشته او خلی کې ورکړه ورکړی و او هغه چوپله نو منګل قوکړه مور د موسی علیه السلام ته اند دې خبر ارجعی چې تدل په ورکا په راخم تعالی ارکه چې تیریږي په د باندې فالقیه فی الیم پس دی واچوا په دریاب کې دریای نیل کې ولا تخافي په د باندې مې یریږي دغه کېدو نه ولا تحزنی او مخفقېږي په فراق باندې ان رادو الیک یقینا من دی واپس کون کیو تا تا وجاعلوه من المرسلين ومن غرزون کیو دلر پیغمبرانو نا فالتقط آل فرعون پس پورته کدل فرعون یانو لیکون لهم عدو وحسنا د پارا د چې بشیر دوی د پارا دشمن او غم ان فرعون هامان و جنوده ما كانوا قاتين بشك فرعون هامان دوی لخر د خطا کار دي وقالت امراه فرعون او فرعون ببي آسيا رضي الله عنها قرة عين لي ولك یا خوالدی زما دستر گوستا لا تقتلوا تاسو دا بچی ممړ کوي عصاین فانا او نتخذ ولدا قریب د چې دې مونږ ته پیدا راکې مونږه ونیسو پس ویواله باندې هم له شروع دی نه پیدل واصبح فؤاد ام موسی فارغا او ګرځیدو زلو د موسی علیہ السلام د مور فارغا خالی د صبرنا ان کادت لتبدی به قریب و چې دی به اظهار کړی وي د دې بچی چې دا زما دی لولا ربتنا علی قلبها کچره من مضبوطیان او پیدا کړل په ځل باندې لتكون من المؤمنین د پاره دی چې دی شي دا تصدیق کوونکو نه موږ ولزله مضبوط کو د پاره دی چې دا تصدیق کوونکو نشي وقالت لاخته او دی مور اوی دی خورتا مریم نمی قصویه تروانا شاد د پسی تو پسی غال تزا فبصورت به عن جنوب دیو تکتل دلرنا وهم لا يشعرون دوین پیدل حرمنا علیه المراضع امون حرام کړو په موسی علیہ السلام باندې المراضع د پي ورکونکو په زنانو من قبل لاندې د مور دراتون فقال دي خوري هل ادلكم لا بيت
ایزوقم تاسو داسې کور یکفلونو چې د تربیتو کې لکم تاسو لپاره او هم له ناسخون او دا کور والا خلق بعد د ماشوم د لپاره خیر خواوي فرددنا الى امي پس موږ د موسی عليه السلام واپس خپل مور ته کای تقر عینها د پاره دي چې یخی شي سترګې د دې مور ولا تحزن او خفن شي ولتعلم د فائدہ پیش ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله حق الله وتویل چې بچي واپس درکوم واپس حق راغی ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر د دوی نه پیږي ولما بلغ اشد واستوى اتينا حكما وعلما فمخکې رکوع کې د موسی عليه السلام واقعا او په دې رکوع کې هم د موسی عليه السلام واقعا موسی عليه السلام چې کله کمال قوت او عقل ته ورسید الله جل شانه موسی عليه السلام ته په هوا خو په نه مراد عام په هدا نبوت مراد نه ځکه نبوت موسی عليه السلام ته سلويخ کاله بعد د مدین د سفر نه بعد میراو شوی موسی عليه السلام یو ورځ د کور نه بهر وروته چې وی قتل دوه کسان دي په خپل منځ کې جګړه کوي یو پکې د فرعون سړی دی او بل د بنی اسرائیل دی خو د فرعون دا سړی چې دا په زور ورو کې وتیو کافرو موسی علیہ السلام دلا سوق ورکو خلاصي یو دل چې سوق ورکړه د قبطی مرشو دین بعد موسی علیہ السلام الله پاک خپل عذر بیان کړي الله دا خو مرشو دا خو ما نه مړ کو ما خاصه خلاصي کو بیا د الله نه معافي غوښته چې بګنا سره یې مړ موسی علیہ السلام بیا لاړ کوړه ډېر یې دو چې اسنه سوکراته سو وې سړې دې مړ کړې دینه بعد سوال چې بیا وروته بیا د بنی اسرائیل چا سره په جګړه دي موسی علیہ السلام چې وکتل چې دا بیا جګړه راغله چې کوم سړی پرون جګړه کې او هغه سړی چې ولیدوي خاطر ما مړ کې پرون د پلانې مړ کړو او نن ما مړ کې دا غوتا سکاري ته پزمکه کې ځان لږ متکبر او ظالم جوړي نعوذ بالله خبر اخکاره شو چې پرون د فرعون پوجي موسی علیہ السلام په سوق وجلې دي چې خبر اخکاره شو د فرعون په مجلس کې دا خبره او چلیدله موسی علیہ السلام ته وسوي راغی چې د موسی علیہ السلام خیر خو منډه راغی چې ستا باره کې خو فیصله شو چې دا سړی مړ زما تا ته نصیحت دا دی چې علاقه پرې د خپل وباسه موسی علیہ السلام د دې ځای نه روان شو ته الله نے دعا وغوښتل یا الله ما تر دې ظالمانو نه نجات راکړه مدین طرف روان شو بل رکوع کې غلازي نو فرمایي ولما بلغ شد ورکل چې ورسید موسی علیہ السلام قوت تزوانه ته واستواتین او حکم و علم او دې برابر شمون ورکدتا حکما پوها و علما او علم وكذلك دارنګي نجل المسلمين من بدل ورکو نیکانو ته ودخل المدينه على حين غفله من اليهود داخل شو خار ته په وخت د غرمې کې د غفلت کې حال پدی باندې خار ته راو
فوجد فيها رجلين يقتتلان وی مندل پدې کلی کې پدې خار کې دوه کسان چې جګړه کوله هذا من شيعتي دا یو د موسی عليه السلام د قبيله د بني اسرائيل نو وهذا من عدو دا بل د دشمن د فرعون د قبيله نو فاستغاثه الذي من شيعتي فسمدات وقتا کچ د موسی عليه السلام د قوم بني اسرائيل نو على الذي دا کس خلاف من عدو چې د دشمنانو نو فوكزه موسى فقضى عليه فسوپر کو موسی عليه السلام هغه تپس هغه باندې فیصله شامل شو قال هذا من عمل الشيطان وبي موسى عليه السلام دا کار د شیطان انه عدو مضل مبين یقین دا شیطان دشمن دی گمراه کون کی دی ښکارا قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وی موسی علیہ السلام رب زما یقینا ما ظلم کړی په خپل ځان باندې تما تبخنو کړ الله پاک وته بخنو کړ انه هو الغفور الرحیم بیشک الله پاک بخون کی مهربان ذات دی قال رب ما انعمت علی وی موسی علیہ السلام رب پس د دې چې تا په ما باندې نعام وکړو فلنكون ظهيرا للمجرمين فزب اچرن شب امداد کوون کی د مجرمانو فاصبح في المدينه خائفا موسی علیہ السلام چې دا سړی ملک د دې آیت په تفسیر کې موجودی لیکي د دې جماعت اسلامي والا چې کوم مشر داغنو موجودو ناغلی کی چې موسی علیہ السلام غټه ګناه کړو چې دا سړی یې وجلو الفاظ داری موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا نعوذ باللہ کافر پسوک مړ کړو دا غي بارک کې دا موجودی لري چې موسی علیہ السلام غټه ګناه کړو حالانکه زمونږ د مسلمانانو ایماندار چې پیغمبران ګناهونه نه کوي خو موجودی ایماندار چې پیغمبران واړه ګناهونه سکه غټ ګناهونه هم کوي په دې مسله باندې موجودی خو درې د موجودی د گمراهي یو وجدار چې د پیغمبران ته ګناهګار وي حالانکه پیغمبران د امت د پاره نمونې وي دي خپل ګناهونه نه کوي او کدل دې سړی وجرونو سړی کافر او کافر مرکور خو ګناه نه و موسی علیہ السلام دی بل په ګناه کې قذر وي موسی علیہ السلام په دې مرکو نه اسه مرشو د موجودی یوا گمراهی په دې ځکه دا ده چې موسی علیہ السلام ته د غټي ګناه نسبت کړي فاصبح في المدينه خائفا پس د سحر کې پخار کې پیر سره يترقب د انتظار کو فاذا الذي استنصره بالامس پس ناګهانا کس چې د امداد غوښتلو پرون يستصرخه دنه دوباره بیا امداد غوښتو چغي وهلي پرون چا سر جګړه کوله غسړي بیا جګړه چغي والي قال له موسی ویدت موسی علیہ السلام انك لغوی مبین یقینا تخکار سرکشی تزان لسم جګړه ماري پرندم جګړه نن بیا جګړه فلما ان اراد ان يبتشوا پسر کله چې اراده وک موسی علیہ السلام چې گزارو کی پاک از باندې وعدو اللوما چې غاد دي دوالو دشمنو بل قبطو چې موسی علیہ السلام کوشش کوي چې پاک گزارو قال یا موسی وی دې سړي اے موسی علیہ السلام تريد اراده ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس چې تما قتل کې لکه څنګه چې قتل کړو پر یو سړی یو دې سړی پرون وځلو سخال سین ما ملکی ان تريدو تنغوال الا ان تكون جبارا في الارض مگر تغوال چې تشي قسمه کبانه سرکشا اما تريد ان تكون من المستحيل تنغوالي چې تشيد نیکان او جاء رجل من اقصى المدينه يسعى او راغ یو سړی د خار د امتحانا چې منډه وهلي قال يا موسی عليه السلام ان الملأ يأتمرون بك بشکا سرداران د فرعون دی مشوره کی استا خلاف لیقتلوا کده پاره دي چې تا قتل کی فخرج فاذا اني لك من الناس ان استاثر خير خوايم فخرج منها خائفا پس اوت موسی علیہ السلام د دې خار نه پیره کی يترقب چې انتظار کو د دشمن د یری
قال رب نجني من القوم الظالمين وی موسی علیہ السلام اے رب زما تماتا نجات راکا من القوم الظالمين د دې قوم ظالمانو نه دا خو ظالمان دي د دې نه بچ کا فلما توجه تلقا مدین موسی علیہ السلام روان شو مدین طرف ته ځي سفر شروع اتش په ورځې سفر وکړو مدین ته ورسېد مصر نه عراق ته عراق نه شام ته شام نه فلسطین ته د فلسطین نه په اخره کې مدین ته ورسېد موسی علیہ السلام چې کله مدین ته ورسېد چې وی کتل یو ځای کې خلک ډېر را جمع شوي دي چیلې راغونډې کړي دي ګډې چیلې دي خلک په سارو باندې وبس کی او یو دوه جنکې دي ماشومانې هغه خپل ساروي منې کوي او بوته ساروي نه پرېږدي موسی علیہ السلام دې ته تاسو دا ساروي ولې منې کوي اوبه نه ورکوي ایوه ته مونږ په خپل اوبه نشو ورکولی دا خلک په سارو باندې اوبوس کې دی نه کې نو پاتې شي نو بیا مونږ په سارو دغه سکو او نور دا مونږ به نشو لیستی په دې کوي باندې دونه غټ کاڼې به پروت و چې لسو کسانو به دا کاڼې اوچته و دا په کوي باندې سر پروت وي دا دی دا سر تیغ با کې اوبه دی رو باسي او اوبه چې دی رو باسي نو هغې نه بعد که څه پاتې شه مونږ ته میلو شي کني نه مونږ دا ساري وضو دا کاڼې مونږ نشو چوتولی دې کې دا غټه برقه ده دا مونږ نشو ایستلی او زمونږ پلار چې دی نو هغه بوډا کمزورې سړی دی موسی علیہ السلام ورغی او بیا راوویستی په یوازې باندې هغې به په لس کسرې ایستي موسی علیہ السلام په یوازې باندې د دې دې ګډو چیلو ته اوبه اچوي اوبه وڅښلې موسی علیہ السلام لړ سورې ته کېناست خدا الله نه سوال وکړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب زما یقینا زچیم دا غسو چې تارا لګل دی په ما باندې زه ډېر محتاج یم او یم سفر ډېر کړو سو خوراک مراک نو په دې ورځ باندې دا لوریانې دا ماشومان جنکې دا کور ته وختي لاړې کور ته چې راغلې پلار ته یې قصه وکړه چې هلته یو ښه غوندې سړی و هغه خو دغه شان چل لا سره وکړه پلار ته یې مشوره ورکړه بابا که دې خوښې دا سړی به راوغواړو دا لوریان دا جنکې د شعیب علیه السلام لوریانې وي مشرې لور صفران و مصفرا او د کشرې لور صفیرا شعیب علیه السلام دغه یوې لور ته ویل ته لاړه شه او دا سړی مال راوله دا لورې راله موسی علیه السلام سورې ته ناست دی چې راشه پلار مې ته اواز کړي موسی علیہ السلام لاړ شعیب علیہ السلام سره کېناست هغه ته ټوله قصه وکړه زه په مصر کې هم دا شان چل شوي د هغې د وجې راغلی موسی علیہ السلام ته وایي یارېږه مه ته الله پاک د ظالمانو نه راخلاص کړي د یوې لور مشوره ورکړه بابا که دې خوښه وي دې به ځان له دې ګډو چیلو دپاره مزدور ونیسو ځکه دا ښه سړی دی وجود لحاظ سره تکړم دي ساروي په کولم شو امانتدار نیک سړی
شعیب علیہ السلام دی موسی علیہ السلام ته وی چې زه دا غواړم چې تعالی خپل لور په نکاح باندې درکړم په نکاح باندې تعالی لور درکم دا په لوریان دي کې به یو درکم خو اته کاله به زما سره ګډه چيلې ساتي دا بستا اخره کې نکاح باندې او کلس کاله تیر کوم ستا خو خاله خو ګورې دا تا ته چې پتا باندې مشقت نه اچو کله سره دی وخت تیر کړو ان شاء الله چې زما ته نیک صالح کار شي منس کې فیصله وشو خبره پوره شو دین بعد موسی علیہ السلام لسکاله تیر کړ بیا سفر کی او بیا وایشه ولما توجه تلقاء مدینه کله چې متوجه شو موسی علیہ السلام په طرف د مدین باندې قال عسى ربي قريب د زمار ايادني سوا سبيل ما توخيني غلارا ولما ورد ما مدینه کله چې دی ورسید او د مدین توجد علی وی مندل د دی او سره امه یو ډلا من الناس خلقنا يسقون چې پسارو باندې وبس کلی ووجد من دون ممراتين تزودان او مندري تدوي سراب بما شمان تزنانا چاغي خپل ساروي دوبو نه من کول قال ما خطبكما موسى عليه السلام ولداس تاسو صحال چې دا ساروي من کې قال تعويد دوړ لا نسقي من پر سارو باندې وبنسکو حتى يستر الرعاء تردي پوری چې دا خلق واپس یو سارو باندې وبوس کی داغینه کې پاتې شغم خپل سارو بیاسکو وابونا شیخ کبیر او زمونږ پلار کمزوري دی بوډا دی فسقالهما پس موسی علیہ السلام د دې دواړو په سارو باندې وبوس کړي ثم تولى الى الذل بیا لاړ کینا سوري تا فقال وی فرمایل رب رب زما اني لما يقين زغست عن زلتلي چې تارا ولېګلم رولېګلې په ما باندې من خير د طعام فقير محتاج فجات يداهما فسرا ليوا لور په دې دواړو کې تمشي چې دارات له اعلی استحیان په حیا سره قالت اویدی ان بی بشک زما پلار یدعوک تا واړی تا تا واس کې لیه جزیه کا درما سقیتنا د پاره ته بدل کې دا غو چې تاسو په سارو باندې اوس کړی فلما جاء ورکرج موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تراوی وقص عليه قصص بیان کې په باندې واقعات قال لا تخف شعیب علیہ السلام یریګ ما نجوت من القوم الظالمین تا نجات من د قوم ظالمانو قالت احداهما اوي يود دي دوالو يا ابت اي بابا جانا استاجر دي ملازم نساء اجير نساء مزدور نساء ان خير من استاجرت القوي الامين يقين بيتر هغه څوک چې په اجرت باندې نسی القوي مضبوط کس پکار دی په اجرت باندې سارو لپاره الامین امانتدار پکار دی دی امانتدار هم دی ځکه چې بیتمی منګل په سارو باندې وبوس کړي نیک سړی دی او مضبوط هم دومره دی چې لس کسې په یوازې په سارو باندې وبوس کی او د په یوازې باندې اوس کلی په سارو باندې زمونږ قال او شعیب علیہ السلام انی اريد بشک زستا اراده رب ان کې حقا چې تعالی په نکاح باندې ترک احدبنتیا یو د دوه لریان هاتین چې دادی هل انت اجرنی 8 حجت په دې چې تما سره اجرت چې تو مزدورو کې زما سره 8 حجج اتکاله فین اتممت 10 فمن عندك چرتا پورا کلس کاله دا وستا طرف نه یونی کی کله سره پورا کډی راخه د خو شردار چې اتکاله ما سره وخت ډیر کی نو غیر بعد بتا لزو یو لور درک وما اريد ان اشق عليك زن غوان پتا باندې مشقت واچوم ستجدون ان شاء الله من الصالحين زاد معمول ان شاء الله د نیکانو قال ذلك موسى عليه السلام ذالک دا فیصله شو بین پما بین زما و بینک پما بین استاک ايما اجلین قضیت فلا عدوان علی کم یو د دونټو قضیتو چې ما پورا کړه فلا عدوان علی نو پما باندې وزورنی والله علی ما نقول وکیل والله پاک پر سبحان چې منګي وایو ذمہ دار دی فلما قضى موسى اللجل وسار بعلي انس من جانب الطور نارا موسی علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام سره اتکالا یا لس کالا تیر کړ راجح قول دار چې لس کالا تیر کړ موسی علیہ السلام ته لور په نکاح باندې ورکړ صفورا یا سفیرہ
موسی علیہ السلام په لار باندې روان دي، یخني شوې ده، کوهي تور ته راورسېدو. هغه ځای کې مخکې واقعه ذکر شو، الله پاک سره ملاقات وشو، خبرې وشو. موسی علیہ السلام ته الله پاک معجزات ورکړ، لاړ شه فرعون ته دعوت ورکړ. موسی علیہ السلام الله پاک ته وایي چې الله یریږم سړی مې ولا قتل کړی دی چې نه معمول کی. الله پاک ته یریږم ستا دا روی به تاسو سره کو دي تا ته سم نشي ویل، زه لاړ شم محنت دعوت ورکړ. مقابله او شاه مقابله کې فرعون جادوګر راوستل، الله پاک موسی علیہ السلام ته نجات ورکړ، فتح او کامیابی ورکړ. دا غینه بعد چې فرعون شکست خور او جادوګر له سزا ورکړ، الله پاک دا فرعون بیا هلاک کړ او موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته الله پاک نجات ورکړ. مختصرا دا مې تاسو نو فرمایي فلما قضى موسى الجل پسر کله چې پوره کړ موسی علیہ السلام نیټه وسار بیالی او دی روان شو خپل حال سره. انس من جانب تور النار وی من دو د توحید د کوی تور جانب نه اور ویلی. قال لعلم كتب موسى عليه السلام خپل بیبي ته تاسو وخت کې ان انس نارا یقینا ما ولد اور لعلی اتيكم منها بخبر شاید چې زراته کوم تاسو د اور نه پيو پیغام باندې نمایه باندې او جدوت من النار یا پس کروټه جهنم او پس کروټه د اور نه چې تاسو د اور نه اوس کروټه راوړم لعلکم تسترون د پاره دي چې تاسو ځان ګرم کړئ. فلما اتار کله چې موسی علیہ السلام راغی نو د من شاطئ الواد الایمن اواز شد تا د غاړې د میدان د خي طرف نه فل بقعه المبارکه په دغه مقام برکتناک کی من الشجره دوننا يا موسى اے موسى علیہ السلام انی انا الله رب العالمین یقینا الله رب العالمین یما وانا القيا صاحب دا چې تو غرد خپل همسا. فلما را تا تزور کله چې وی غرزولا نو دا اولید دو چې دی حرکت کو کان جانن گویا چې دا نری مارو والله مدبرن دیو ګرځي شاکون اول نه بيدا همسا نه نری ما جوړ شګه بغټه دا والله مدبرن دیو ګرځي شاکون کې ولم يعقب او کتل شاتنا. یا موسی موسی علیہ السلام تاواز کله پاک موسی علیہ السلام اقبل تمتوجه ش ولا تخف يريغما انك من الامرين يقين امن ولا خلقني اسلك يدك في جيبك تداخل خپل لاس بخي گریوان کې تخرج بيضاء من خلاص پګز گریوان کې دا براوزي سپين بيضاء من غير سن بغير داعب وضم اليك جناحك من الرهب وتبي وسك خپل ځان سره خپل لا سنا من الرهب ديرنا فذلك برهان ندام الدليل درك من ربك صادر د طرف نه الى فرعون ومر فرعون د ملګرو ته انهم كانوا قوم فاسقين يقين دي قوم فاسقان دي. قال موسى عليه السلام وفرم ربي رب زما اني قتلت من النفس يقتل ما ملكت دين وسري فخاف يقتل بزيادك مجدي ما منك واخي هارون وزمارو چې هارون وافصح مني لسان فسيد زمانه پجبك فارسل معيرت ان بما سر ملګریکا يصدقني وزما تصديق اني خاف يكذب يقين زيادك دين ما تكذيبونك. قال سنشد عضدك باخيك الله پاک وفرم زرد زو مضبوطكم استامټي پروستا باندې ونجعل لكم سلطان من بغدو سره پارا غلبا فلا يصلون اليكم دا فرعونيان بتاسو تنر رسيږي بیااتنا دوجد آیاتنا انتم تاسو ومن توکل الغالبون وسوچ تابعدار استاج کې غالبي. فلما جاء موسى بآياتنا بينات تركل چراغ دي ته موسی عليه السلام په واضح دلایل باندې آیاتونه زم واضح باندې قالو ودي ما هذا نه دا معجزات الا سحر مفترى مگر ځان جوړ کړی شی جادو وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين امن ندي اورید دا خبر په پخوانو مشرانو کې. وقال موسى عليه السلام ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي الله پاک رب زما پیږي پاچا چې تکړی په هدایت باندې الله جانبنا ومن تكون له عاقبه الدار د چا د پاره انجام د خکول انه لا يفلح الظالمون یقین شان د خبره چې نه کامیابی کې ظالمان. وقال فرعون یا يرمل سرداران ما علمت لكم من غير زن پی جنم ستاسو د پاره خدای زمانه علاوه بل فاوقد لي يا هامان على التين
بلکا زما د پار اے هامانا علبتوین پخټ باندې اور بلکا فجعلني صرحا زما د پار د پخو خختنا کور جوړ کا لعلی اطلع الى اله موسی د پارا دي چې اوخیجم خدای د موسی علیہ السلام تو انی لا ظن من الكاذبین یقینا ذکر کوم په موسی علیہ السلام د درو جن واستكبر موسی او د فرعون تکبر کو هو وجنود ذلک فر د پدمه کې بغیر حقنا وظنوا انه الينا لا يرجعون د دې خیال چې دې مکتوب پس نه راځي فاخذنا وجنود فنبذنا في اليم فاسمقوا الدين او د دې لخر لا فاسمقوا غرزور دي په دریاب کې فنزور کې فکان عاقبه الظالمین تو ګورا چې څنګه انجام د ظالمان وجعلنا ائمه يدعون الى النار او وګرځول دي سرداران يدعون الى النار چې به خلق را بل جهنم ته يوم القيامه لا سوف د قیامت ودی مدد نشي کولی اتبعنا في هذه الدنيا لعنه او مطابق د دې پسې په جن د دنیا کې لعنت او يوم القيامه هم من المقبوحين پر ذ قیامت باندې بدی بد حال خلق نبی ولقد اتينا موسى الكتاب موسی علیہ السلام تاغین بعد کتاب ملو شو بیا د کتاب فضیل بیانې تفصیل مخکې تیر شوی دی نبی علیہ السلام تعالی پاک نبی حاضر ناظر کی چې دا وخت کې موسی علیہ السلام تمنګه د کتاب ورکو په دا وخت کې تن نبی خو ته خبر زکه چې زمونږ پیغمبر او تاغه وخت کې حاضر ناظر نه ویني د بریلیان د شرکی عقیده رد پکې راغی چې بریلیان نبی علیہ السلام حاضر ناظر منی الله یې نه منی او بیا الله جل شانه د موسی علیہ السلام د مدین واقعا ذکر کړي د کوه تور واقعا ذکر کړي او دا غینه بعد مشرکانو د مکی د نبی علیہ السلام نو فرمایشي معجزې مطالبه ذکر کړي چې د موسی علیہ السلام په شان معجزه دې مونږ ته وروړي دوی وی چې ولې غیب انکار کوي چې تاسو انکار چاغه مطالبه کوي بل کافران چې انکار کوي دوی ته و چې تاسو الله نه کتاب بل لوړی کړه زبیم اومنم خو الله نه کتاب تاسو ته نازل شین دا الله کتاب ما ته نازل لتاسو نه مانی نو فرمایي ولقد اتينا موسى الكتاب فتاغي سرمون ورکړي موسی عليه السلام ته کتاب تورات من بعد ما هلكنا القرون الاولى پس دا غنه چې موږ هلاکړو په خواني خلق بصائر للناس چې دا کتاب دلایل د خلق د پاره او د هدایت او رحمت علم يتذكر د پاره د چې نصیحت حاصل کی وما كنت بجانب الغرب يتنى پیغمبر علیہ السلام په جانب د مغرب جانب د کوه تور اذ قضينا الى موسى الامر هر کله چې موږ وحی وکړ موسی علیہ السلام ته د نبوت وما كنت من الشاهدين تنه په دا وخت د حاضرینونه ولكن انشأنا قرونا فتطاولا لیکن موږ پیدا کړ قرونا ډیر خلق فتطاول عليهم العمر فسوق دشي باغي باندې عمرنا وما كنت ثابت في مدينه تو يسيدن کې پال د مدین کې تدو علي ما آیاتنا چترلی پدی باندې آیاتنا ولكن كنا مسلمون لیکن منګه كنا مسلمون لیکن کې پیغمبران لرا وما كنت بجانب الطور تن پیغمبر سره په جانب د کوئی تور کې نه دینا کله چې आवाज موسی عليه السلام ته ولكن رحمة من عندك لكن دا رحمة من ربك لكن دا رحمة پتا بند رب دا طرفنا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك دا پاره دي چې ته یری هغه قوم چې نظر هغه یغی ته پیغمبر سان وړاندې د مکی خلق دي لعلهم يتذكرون فادي دې نسات حاصل کی ولولا ان تصيبهم مصیبه کچرهونه ولولا ان تصيبهم مصیبه کچرنه ودا خبره چې رسیدل دي خلکو ته مصیبت بما قدمت ايديهم فسبب دا اعمال د دې چې دي کړي په خپل لاسونو باندې فیقول پر دې به لولا ارسلت الينا رسولا ولتان عليكم پیغمبر فنتبع آیاتک پس موږ به تابعداري کړو ستاسو آیاتونو ونکون من المؤمنین موږ به د مؤمنان فلما جاء ملک من عندنا پس کله چې راغی دي تا قران د الله د طرف نه زموږ د طرف نه قالوا ويدي كافرون لولا اوتي مثل موت اول شو کلی پیغمبر علیہ السلام ته پشان دا کتاب چې ورکړی شو موسی علیہ السلام ته اولم یکفر بموت موسی من قبل آیا دي کافرون کفر نو کړی د موسی علیہ السلام په کتاب چې ته مخکې ورکړی شو قالوا ويدي سحران تظاهرا دا دواړه جادوګان دي د یو بل امداد کوي
وقالوا ویدی انا بكل کافرون هر کتاب باندې انکار کو قلتو فرمایا فاتوی کتاب من عند الله تاسو وروړي کتاب د الله جاري نو واته مچغه دی ډېر د هدایت والی اتبعوا تابعداري سره وکم ان کنتم صادقین کجر تاسو رښتونی د الله د کتاب د قران مقابل بل کتاب وروړي فإن لم يستجيبوا لك پس کچدی دا خبر استاونه من لفعل پس تفیشان نما يتبعون اهواهم یقینا دی تابعداري کی د خپل خواهشات او من ضل مما يدعو من دون الله ومن ضل او سوق دې جد گمراه ممن دا چان اتبع هوا چې تابعداري د خپل خواهشات بغیر هدى من الله بغیر د هدایت د الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشك الله پاک دې ته قوم ته چې ظالمان دي ولقد وصلنا لهم القول بمخکرکو کی حکمت دنیا ته د پیغمبرانو د لېږلو بیان شو پس په دې رکوع کې هم الله پاک د پیغمبرانو دنیا ته د لېږلو حکمت ذکر کوي الله جل شانه فرمایي نبی عليه السلام ته چې موږ ته بار بار د پخوانو خلکو واقعات ذکر کوو د دې لپاره چې د خلک هغه باندې عبرت حاصل کړي بیا د مسلمانانو صفات ذکر کوي مسلمان با د الله په کتاب ایمان ساتي مسلمان با الله پاک باندې ایمان ساتي مسلمانان چې کله د الله پاک په کتابونو باندې ایمان ساتي لکه چا په تورات باندې اول ایمان نورو داغې نه بعد بیا په قرآن باندې دې ته الله پاک د چن بدلی ورکړي مسلمان شان بداوي چې کله تنه ګناو شي داغې نه بعد به فورا نیکی کوي توبه وباسي یا به نور د نیکی کار کوي مسلمان شان بداوي سلورم صفت چې دی با د خپل مال د الله پاک د رضا د پاره خرج کوي پنځم صفت د مؤمن دا دی چې دی به د ګناه د کارون نظام ساتي او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب د وفات په وخت کې کلمه د توحید وتویله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب ته په وخت د مرګ کې کلمه ویل چې د ماتره دا کلمه ته وایي زبستا سفارش کوم الله به معاف کړي ابو جهل ابن امیہ دا کافران سرداران و سرناس هغه وتی په دې وخت کې د جهنم د اور نه یری تر دې چې ابو طالب وفات کېدو وې زب هغه دین باندې چې په کوم باندې مخکې پاره وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات کوشش وکړ بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته آیت نازل کړي انک لا تهدی من احببت ته چاته هدایت نشي کولی چې څوک ستاسو هدایت کول د الله کار دی ته غواړې چې د خپل طرف اسلام باندې راوړې خو چې الله نه وخت نو تیر نشي راوست بل د مشرکانو کافرانو به ایمان ځکه نه وروړي چې مونږ کمزور تاسو کمزور یې نو کوم تاسو ملګری شو نو بیا به دنیا خلک راځي مونږ له تکلیفونه راکړي الله فرمایي ولزیدا دا حرم امن والا زین نه دي چې دی په دې کې مې دی او بیا د پخوانو خلکو حالونه الله پاک بیانې چې ډېر زیات کلیوانه خلک چې دین ډېر مالدار خلک هم هلاک کړي دي چې باغې کې تر نن پورې پاوکلو کې څوک نوسی او بیا الله پاک خپل قانون ذکر کوي چې یو کلیواله خلک ترغه موږ نه هلاکو چې پیغمبران متنی دي نو فرمایي ولقد وصلنا لهم القول فتقي سرم بيانو تا تپر لپسې وینا یعنی وحدتک لعلهم يتذكرون پارا دي چې دې نصیحت حاصل کی الذين آتيناهم الكتاب كسان نصیحت حاصل چې موږ ورکړی هغه ته کتاب من قبل وړاندې د دې قران نهم به يؤمنون دي پاغي باندې ایمان ساتي وي هدایت لاره آیاتنا و هدایت لاره مرکل چولستري شي په دې خلکو باندې کتاب باندې قالوا دوی آمنا بهم ایمان ور پر قرآن باندې انه لق من ربنا یقینا د حق د صادر رب طرفنا من ربنا زمون د رب د طرفنا ان كنا من قبل مسلمين یقینا موږ وړاندې دین مسلمانان موږ خپل کتاب تورات ما او چې تاسو قرآن نه دامنو
اولئک دا کسان چې دیو تو نجرم مرتين دي تورکول شي د چن بدلی بما صبر پس د صبرون د دي چې کوم صبر کړي په تورات باندې بیا په قران باندې ويدرؤون بالحسنه السيئه او دي بتفکول دي د فکوي پني کې باندې ګنا او مما رزقنا ينفقون دا غمال نه چې موږ ورکړي دي تاغه دي خرج کړي د الله پاک په لار کې واذا سمعوا اللغو عرضوا عنه کله چې دی وې د ګنا خبري دی اعراض کی داغین وقالو دی لنا اعمالنا زمون د پاره زمون عملونه دی ولکم اعمالکم ساز د پاره ساس اعمال دی سلام علیکم سلام دی پتا سره نبتغي جاهلین من مرګی تیان کو د جاهلان خلق سره انك لا تهدي من احببت یقینا تو هدایت نشکول مطلوب مقصود هدایت تنس رسول الله تعالی راچ تیخ وخی ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله پاک هدایت کی چاہتا چې هو اعلم بالمهتدين او الله پاک خفیږي پیدا کی افتخر کو باندې وقالوا واذا كافر ان نتبع الهدى ما كان كچن معك کچر مستاسرا تابعداریو کو هدایت امنو تابعداریو کو ان نتبع الهدى ما كان کچر من تابعداریو کو هدایت ما کا استاسرا نتخطف من ارضنا من بوجه ولي شو تختولي وشو د خپل ځمکن او لم نمکن لم حرما آیا نه دی قدرت ورکړي موږ دیتا حرما آیا موږ نه دی ګرځولي دا حرم امنن زید امن یجبا الی ثمرات كل شيء چې راجم کول شي داخل شي دیتا میوه دا دیوسس رزق من لدنا دا رزق دې زمون جانبنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر د دوی نه پیږي وکمالکنا من قرتن ډیر جد دکنم هلاکړو بترت معیشت چې تکبر کړو داغي کلیواله خلق پاس باب د جن باندې فتلك مساكن پس دا داغي کورونه دي لم تسكم من بعد الا قليلا چنه دی اوسېدل پس د بیره په دې کورونه کې هیڅوک مگر کم کسان وکنا نحن الوارثين او موږ داغي وارثان او موږ وارثان داغي وما كان ربك مهلك القرى او ندي ربستا هلاكون کې کله اهل دکل لرا حتى يبعث في يوم تردي پوری چولېږي په مرکز داغي کې رسولا پیغمبر یت علی آیاتنا چلولی پاغي باندې موږ آیاتونه وما كنا مهلك القرى الا والو ظالمون او موږ نه هلاكون کې کړه والا خلق الا والو ظالمون موږ چې ال داغي ظالمان مشرکان وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا زينتها وسچ در کې شو تاسو دا اسباب د جن د دنیا دی او دا خایست جن د دنیا دی او ما عند الله خیر او خاص چې الله پاک سره دغه خدي او باقی پاتې کیدونکي افلا تعقلون يتساقن لري افمن وعدنا وعدا حسنا فمخکې رکوع کی د مرګ نه بعد د جن تذکره شو اوس په دې رکوع کې هم د مرګ نه بعد د جن تذکره کیږي یا په مخکې رکوع کې د مسلمانانو صفات او فضائل بیان شو اوس په دې رکوع کې د مؤمنانو صفات او فضائل ذکر کیږي په دې رکوع کې الله پاک د مؤمن او د کافر فرق ذکر کوي چې مؤمن او کافر دا دواړه برابر نه دي بیا د قیامت پر ورځ د مشرکانو رسوایی ذکر کوي چې دی به د خپل خدایانو خلاف او خدایان به د دوی خلاف گواهی ورکړي قیامت پر ورځ به الله پاک د دې مشرکانو پیغمبرانو باره کې تپوس کوي دا مشرکان کافران و قیامت پر ورځ خپل ځان د عجز اظهار کوي چې موږ غلطي شوې بیا د مؤمنانو چې ایمان او د غي کامیابی ذکر کوي او بیا الله پاک د خپل توحید دلایل ذکر کوي الله فرمایي ک پتا سبانه زدا ټوله عمر دا شپه ساتم قیامت پورې څوک دا سشته چې دا شپه دنه ختم کی ورځ در باندې همیشه کوم څوک دا سشته چې دا ورځ دله ختم کی شپه در باندې راولي هیڅوک نشته او بیا الله پاک د قیامت پر ورځ باندې د پیغمبرانو د هر امت نه د پیغمبر دغه گواهی ذکر کوي نو فرمایي افمن وعدنا وعدا حسن اغسو چې موږ هغه سره وعده کړی دا خسته وعده د جنت په ولاقې په دغه مندون کې
کمن آیا دیدی پشان دا غچا متا نعمت الحیات الدنیا چې موږ اسباب د ژوند د دنیا ورکړي ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا دې پر ورځ د قیامت باندې د حاضرینو نه آیا دې برابر دي یو مثال مؤمن دی او بل مثال د کافر دی و یوم ینادی بیا د کور چې आवाज وکړي الله پاک بیتا فیقول الله پاک بو فرمای اين شرکای الذین کنتم تزعمون کوم دي زما خدایان شریکان چې کوم دي زما شریکان چې تا زما سره په خدای باندې نیولو په خپل خیال کې قال الذين قالوا قولوا او بیا کسان چې پاغي باندې حق او ثابت چی وینا د عذاب ربنا ای رب زمونږه ولا اله الا هؤلاء الذين غوینا دا کسان دي چې دي مونږ هم را کړو هؤلاء الذين غوینا دا خدایان دي چې دي مونږ گمراه کړو اغوینا کما غوینا معبودان باته بدوي مونږ گمراه کړو دوی لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراو تبرأنا الیکم برأت کو تما کان یانا یعبدون دا بوتان به وي دا معبودان خدایان به وي چې دي خو زمونږ د سره عبادت نه کړي په دنیا کې بدی ټول عمر په قبر په سجده باندې تیر کړي په قیامت کې به انکار تیغي کوي وقيلوا بورش ادعوا شركاءكم تاسروا بلي خپل خدایان فدعون پدی به بلي فلم يستجيبوا لما به خبر نوري اواز بین قبلي ورا العذاب دي بازا ویني لو انهم كانوا يتقون کاچ دوی پیری هدایت قبول کړي ويوم ينادي يا ورچرا او بلي الله پاک دی لرا فيقول الله پاک بو فرمي ماذا عجبتم المرسلين تاسو سره جواب ورکړو پیغمبرانو ته فعمیت علی الانباء یوم دین پس پټ بکړي شي په دې باندې عذرونه فدورت باندې فورمولا انسان دی بده یو بل ته پوس نشي کولی فاما من تاب ومن عمل صالحا چا چې توبه سره چا ایمان توبه وس ایمان او عمل کدنې کې فاسا ان يكون من المفلحين پس قریب ده چې دې شي د کامیابونه وربك يخلق ما يشاء ويختار او صار خالق دی پیدا کول کې او څه چغواړي او خو خوي څه چغواړي ما کان له ملخيار نشته د مخلوق د پاره اختیار سبحان الله وتعالى عما يشركون پاک دی الله پاک چته د شریکانو وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صار فيږي پاس چې پټي د دوی سيني و ما يعلن چکار کوي او والله د الله پاک ذات لا اله الا هو نشته بل معبود سوا د الله نه له الحمد في الاولى والاخره الله د پاره صفاتونه په دنیا او آخرت کې وله الحكم اليه ترجون دی الله پاک د پاره اختیار دی د الله پاک ته پسې د ټول مخلوقات قل تو فرمای ارتم تاسو خبر را کہ انجار اللہ علیکم اللیل کچر اللہ پاک گرزولی پتا سبان نشپاس سرمدن ہمیشہ الہ یوم قیامت القیامت پوری من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا سوک دا سشتا سوا دا اللہ نبل خدای چی تاس تراولی دا رانا دورازی افلا تسمع تاس اوری چی پا خبرہ باندی پیشی قل تو فرمائی ارتم جار اللہ علیکم النہارا تاس خبر را کی کچر اللہ پاک او گردی علیکم پتا سبان دے النہار ورز سمرد سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامت القیامت پوری من الہ غیر اللہ سوک دا سشتا خدای سوا دا اللہ یاتیکم بدیا تسکن نفی چراولی تاس دشپا چه تاس بائی که آرام حاصل که فلا تو بسر تاسو نپیگی ومن رحمتی او در رحمت دا اللہ پاک ندادی جعلکم اللیل والنار چه تاس پارش پورز دوالا گر زوری دی تسکو نفی و دی تتون پدی دا پارا دی چه تاس پدی که آرام مکی دا پاری تاس پا کی رزق رمزان تولیٹی پشپا که آرام پورس کی رزق لعلکم تشکرون دا پاری تاسو شکر ادا کی و یوم ینادی یاد کامر چه اللہ پاک برو چواز بو که اللہ پاک دا دی شریکانو تا دی کافرانو خود دی کافرانو تا فيقول الله پاک بو فرمای اين شرکای الذين كنتم تزعمون کوم زماغه شریکان چې تاسو په باندې خدای خیال کو ونزعنا من كل امه شهيدا من بل بس دار امت نگوا فقلنا پس من بو بایو هاتو برهانکم تاسو راوړی خپل گوا دلیل راوړي فعلوا بس دوی په پیش ان الحق لله چې ټول حق خاص الله لپاره ودل عنهم ما كانوا يفترون او غیب بشیدینا وسجدی د ځان نکم جوړ کړی دي ان قارون كان من قوم موسى موسى عليه السلام د ترجو قارون د موسى عليه السلام پلار عمران او د قارون د پلار نو يسهر دا تورات قاری د تورات قاری لیکن د منافقت کو د فرعون ملګری شو نو فرعون دی په بنی اسرائیل باندې مشر فرعون چې کله غرق شو د سرمالو ډېر زیات مالدار چې مالدار
د سره دومره مالو چې د هغې چابیانې به صرف څلوېښتو کسانو اوچتولې. عبدالله بن عباس سے فرمایي او تفسیر کبیر لیکي چې شپېتو اوښانو، تفسیر قرطبي لیکي چې شپېتو خچرو به خالي هغه چابیانې اوچتولې، دومره مال د سره. موسی علیه السلام سره په حسد باندې راغی چې موسی علیه السلام ته نبوت ملو شو، نو ما ته ولې نه ملاوي؟ یو زنانه ته د رشوت ورکړو چې ته په دې موسی علیه السلام باندې زنا تهمت ولګوه. موسی علیه السلام دا زنانه راوغوښتله، خو ډېر جلالي و. موسی علیه السلام دې زنانه ته ووي چې رښتیا خبره که څه چل شوي دي؟ دې ښځې د یرې نه ووي چې ما ته خو دې قارون دومره مال لا کړی دی چې وی چې په دې موسی علیه السلام تهمت ولګوه، نور ما د نه مال اخیستی د دې د وجې دا خبره کومه او تا خو ما ته څه ویلي نه دي. موسی علیه السلام دې قارون ته بددعا وکړه، هغه بددعا باندې قارون الله پاک هلاک کړ. درته به وویلی شو چې تا ته الله پاک هم نعمتونه او رزق مال درکړي، په دې د الله شکریه ادا کړه. د وایي دا زما خپل کمالات دي. کم قوم چې ناپوه و هغوی به م کتل چې دا خو ډېر مالدار یار چې موږ سره هم دومره مال وي، داسې مالداري خو زمونږ هم خوښه ده چې داسې حساب کتاب وي. خو چې کوم پکې علما او نیکان خلک هغوی ظالمانو داسې مه وایئ، الله سره چې څه دي هغه ډېر زیات ښه دي. چې کله موسی علیه السلام دلته بددعا وکړه، 3 ورځې بعد قارون الله پاک سره د خپل مال خزانو په ځمکه کې ژوندي په ځمکه ښخ کړ. حدیث مبارک کې راځي قیامت پورې به دې سره د مال ښکته رواني. دا قارون ژوندي الله پاک په ځمکه کې ښخ کړ چې سهار چې خلک پوه شي قارون ښخ شوی دی، هغې ټولو د الله پاک نه معافي وغوښتله او د الله پاک شکریه ادا کړه. نو فرمایي ان قارون کان من قوم موسی، بېشکه قارون او د قوم د موسی علیه السلام فبغى علیه په سرکشي وکړه په دې باندې. وآتیناه من الکنوز، موږ ورکړو دې ته خزانې ما هغه مقدار ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، چې بېشکه چابیانې د هغې خامخا دا به درنې وي په یو جماعت خاوندان ته طاقت خلکو باندې. اذ قال له قومه کله چې اوید تقوم لا تفرح تکبر مکوا ان الله لا يحب الفرحين، بشک الله نخوخي تکبر کوونکی. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة، وتولټو هغه څه کې چې الله درکړي دي کور د آخرت پکې ولټو، مال درکړي دي الله پاک په یاد کا، آخرت تیاری وکړه. ولا تنس نصیبک من الدنيا، تم ایرا خپل حصہ د دنیا، واحسن کما احسن الله الیک، دې احسان قسم چې پتا الله یې احسان کړی دی. ولا تبغي الفساد في الارض، تمك وفساد پزمکه کې ان الله لا يحب المفسدين، بشک الله نخوخي فسادیان. قال وی قارون انما اوتيت على علم عندي، بشک ما تدامل لك زما په پوهه باندې. اولم يعلم دين ان الله قد لك من قبل، بشک الله پاک لا کړوړان دې دنه قول من القرون دخل کنا من غسوک واشد من قوه، چغره سخت د طاقت کې وخت جمع اکثر فلهذا د جماعت یا د مال سره. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تقول بنشي کول د دوی د ګناهونو د مجرمانو نه. فخرج على قومه في زينته، پس دی روتو خپل قوم ته خپل لباس فاخره کې، تکبر په لباس کې. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، او هغه کسان چې اراده لري د ژوند د دنیا مالک خو یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کا چې زمونږ د پاره دومره مال څنګه چې د قارون تور کړی شوی، انه لذو حظ عظیم، دا خوند به سیر. وقال الذين اوتوا العلم، او هغه خلق چې عالمانو ويلكم هلاك شي، ثواب الله خیر، بدلی د الله سره خېدي، لمن دا غچا د پار امانه چې ایمان وروړي او عمل صالح عمل کړی د نه کې د چا مال تقفکیږي ما الله سره چې څه دی غډیر ذات وردی. ولا یلقى الا الصابرون، او دا صفت نه حاصلې مگر صبر کوونکی. فخسفنا به، پس موږ دی ژوندې خخ کو و بداري الارض، د پدې کور باندې پس مکه کې
دی او د کور او خزانه مټول مکه کې ژوند یې خخې کړی فما کان من فئه ينصرون من دون الله پس نو د پاره سو جماعت چې امداد کو د الله پاک د عذاب نه سوا د الله پاک هیڅوک نشتا وما كان من المنتصرين او نو دي د بدلا خستونکو واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس او ګرځ الاخر چې تمنا کوله د پشان پرون يقولون غيبي ويكأن الله تعجب دی پدې باندې یقینا الله پاک چې دی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ويقدر الله پاک فراخ کی رزق چاته چې غوړي تنګ رزق چاته چې غوړي خپل بندگانو لولا من الله علينا لخسف بنا کچر احسان الله پاک نه وکړي په موږ باندې موږ به خخ کړو وای کانه افسود د پاره لا يفلح الكافرون کامیابیږي کافران تلك الدار الاخره نجعلها پمکه رکوع کې د نیکانو خلقو د اخرت بهتروالی بیان شو اوس په دې رکوع کې د نیکانو خلقو بهتروالی الله پاک ذکر کوي الله جل شانه فرمایي دا کور د اخرت د جنت دا موږ هغه چاله ورکو چې په دنیا کې بغاوت او سرکشي نه کوي په دنیا کې ګناهونه نه کوي په دنیا کې کفر نه کوي په دنیا کې ظلم نه کوي په دنیا کې غلا نه کوي په دنیا کې پردي حق نه خوري په دنیا کې روجي نه خوري په دنیا کې بالمازه نه کوي په دنیا کې فلمونه او ډرامې نه کوي په دنیا کې زناګان نه کوي او په دنیا کې د بدن خلکو مرګیتیا نه کوي دا جنت دا غچا دي چا چې دنیا کې نیک اعمال کړي بد کړي ارچا ته د خپل عمل بدله ملوشي او بیا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره هجرت کولو نبی علیہ السلام مقام جحفه ته چې ورسید ډیر زیات خفاو چې خدای پاک زه خپل کلی پریدم مکه او مدینه ته ډیر زیات خفاو نو نبی علیہ السلام دا ځکه کې ناست الله پاک دا آیت په بلاره کې نازل پیغمبر ته اوس مکه مدینه منوره ته زی خطاب من خامخا واپس بیا دی مدینه منوره نه مکه ته راول ته برازي امغه شان او شول مکه الله پاک فتح کړه نبی عليه السلام ته بیا براتله اول چې تل خفوخ بیا براتلی شو بل نبی عليه السلام تعالی پاک په انعام ذکر کی چې تا باندې من انعام د کتاب د نبوت ته پدې باندې د کافرانو مرګتیا مکو د الله پاک د دین دعوت چلاو او د عقیدې د توحید او نفي د شرک دعوت کو چلاو نو فرمای تلک الدار الاخرته دا کور د اخرت یعنی جنت نزال علی الذين لا يريدون مونږ دا ګرځو دې کسان پر جغیرا د نلری علو وند سر کشه فلادی پزمکه کی ولا فساد د فساد والعاقبه للمتقين خانجام د متقین د پاره دي من جاء بالحسنه چاچراته کو پنه کې باندې پر خیر من د پاره دا به تر دا ومن جاء بالسيئه چاچراته کو په ګناه باندې فلا يذل الذين عملوا السيئات بدلونه ملاويږي فلا يذل الذين بدلونه ملاويږي هغه کسان ته عمل السيئات چې عمل نه کړی دنه بده الا ما كان يعمل مگر دا څه چې دی کوي د خپل عمل مطابق بدلی به ملاويږي ان الذي فرض عليك القرآن يقينا الله پاک آزاد چې نازل کړی دی پتا باندې قرآن لرادک الى معاد خامخابتا واپس کیږي مکه ته قلت فرمایا ربي علم من جاء بالهدى زمار خفيږي سوچ را تکي په هدایت باندې من وفي ضلال مبين سوچ په گمراه کارا وما كنت ترجو يلقى اليك الكتاب ونويت چې ته امید ساته چې ملاويږي بتا ته کتاب قرآن وحي به تا ته کولی شي الله رحمت من ربك مگر بتا بندا رحمت دې درپستا فلا تكونن ظهيرا للكافرين فاستمكيغا ملګری د کافرانو ولا يصدنك عن آيات الله او هیڅ کله تاوانړي کافران د الله پاک د آیاتونو نه بعد اذ انزلت اليك فازداغر چې پتا با نازل شي دا قران ودعو الى ربك او تدعوت چلو د خپل طرف ته د عقیده د توحید او الله پاک د دین دعوت چلو ولا تكونن من المشرکین او د مشرکانو ملګری کیگا ولا تدعو مع الله او تم بلد الله پاک سره الها اخر نور خدایان شریکان لا اله الا هو نشتري بالمعبود سوا د الله نه
کل شیء هالک الا وجهه ہر یو چیز ہلاکی دن کی مگر ذات دا اللہ پاک باقی پاتی کیگی له الحکم و الیہ ترجعون دی اللہ پاک دا پارا بادشاہی دا او دی اللہ پاک دا و الیہ ترجعون دی اللہ پاک دا بتا سو ټول جمع کول شي واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.